ټول دنیا عمران خان خپل لیډر منی زرداری او نواز شریف خو څوک پیژنې هم نه. د امریکای یو جج د عمران خان یو غټ فین او خطو بل د پنجاب د پاره ټیکټ مطلب د پنجاب نه الیکشن لاول د پاره ټیکټونه 1500 نه زیات درخواستونه د ټیکټونو د پاره جمع شوي دي. 1500 نه زیات خلکو درخواستونه جمع کړي د پی ټی آی ته چې مونږ له د پنجاب ټیکټ راکړي مونږ د پنجاب نه الیکشن لړاوو د پی ټی آی د پارټۍ نه جي. څومره سیټونه دي درخواستونه په څومره موصول شوي دي مکمل معلومات په در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. بل دی وخت کې پاکستان کې 1000 نه زیات سیاستدانان دي خو لیډر پکې صرف عمران خان دی. دا دعوا چا کړې ده په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل آیا عمران خان به الیکشن ته مخکې مطلب الیکشن نه مخکې د جیل نه آزاد شي کنه؟ د عمران خان د آزادۍ د پاره ډیره غټه کاروایی هم شروع ده. بل آیا عمران خان به په الیکشن کې حصہ اغشته شي کنه؟ په هغه باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. د عمران خان د کیسونو ټرایل به په جیل کې کی کنه په عدالت کې به کېږي. د حواله سره هم پرون یو سماعت شوه دي چې دا هي تفصيلات په سره هم شریک کوم. د اندلې باوجود به هم پی ټی آی په 8 فروری الیکشن غټي دا دوا کم صحافي کړی دا. په دې ټولو تفصيلات باندې په دې ویډیو کې ډسکشن کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پیله خو خبره کوو د دنیا نه مطلب دنیا کې چې څومره هم خلک دی خپل لیډر عمران خان مني. د عمران خان فینس فالوورز په ټوله دنیا کې نه صرف په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې ډیر دي. زرداری او نواز شریف خو څوک پیژنې هم نه بلکې عمران خان ته خلک خپل لیډر وای. دا غي سوجه په دې خبره کوو. خو د دې نه مخکې بل خبردار چې دا وخت پاکستان کې عمران خان پټ ساتلو کوششونه شروع دي چې عمران خان څوک ونه ویني د عمران خان ذکر څوک نه کړي. خو بیا هم په ورلد کپ 2023 کې به تاسو کتلی وي چې مختلف مومنټ کې مختلف اوقات کې به د عمران خان ذکر بار بار کېدو جی. بل د امریکای صدر جو بایدن یو مسلمان وکیل او فیډرل کورټ جج مقرر کړی دی. د دې کس نوم عادل منګي دی او دا د فیډرل کورټ نوم باندې مسلمان جج دی جی. پاکستان کې د پیدا شوی خو د امریکای شهریت ورسره هم د عادل منګي خپل یو تصویر شیر کړی دی چې په هغه تصویر کې تاسو کته شي تاسو له سکرین باندې هم ښکاری چې د عمران خان تصویر هم بیک گراوند کې لګیدل دی. اصل کې دا تصویر عادل منګي په خپل افیس کې وکړل چې د دې مطلب دا دی چې عادل منګي په خپل افیس کې د عمران خان ورسره تاسو کته شي نیلسن منډیلا تصویر هم لګیدلې دي. لکه مطلب عادل منګي چې کوم دی په امریکا کې هم په خپل افیس کې د عمران خان تصویر لګولې دی. د دې مطلب دا چې عمران خان فینس فالوور صرف په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې شته دي. په پنجاب کې د پی ټی آی ټیکټ د لپاره 1500 نه زیات درخواستونه موصول شوي دي. نو لیگ بدا دا وکوله چې د پی ټی آی ټیکټ اغشتو د لپاره به څوک نه وي ځکه د پی ټی آی ټول رهنما په جیل کې وي څوک په مفرور وي څوک په یو ځای وي څوک په بل ځای وي. خو بیا هم د پی ټی آی د ټیکټ د لپاره 297 سیټونه لري په پنجاب کې. دغه 297 سیټونو د لپاره 1500 کسانو درخواستونه جمع کړي دي. یعنی هر حلقې نه 5 کسان د پی ټی آی نه د الیکشن لړاولو د لپاره تیار دي. که یو کس گرفتاریږي بل کس گرفتاریږي نو مطلب ورسره ایکسترا کسان هم شته. هر حلقې نه 4-5 کسان چې کوم دي هر حلقې نه تیار دي چې موږ د پی ټی آی نه الیکشن لړاو جی. نو پی ټی آی نه الیکشن دی خلکو لا پتره چې عوام صرف پی ټی آی منی ټیکټ مطلب اوټ په صرف پی ټی آی ته ملاویږي. څوک لیونی نه دي چې هغه صرف ور صرف پی ټی آی په دې شوی او د پی ټی آی نه الیکشن لړاوي خپل پیسې ډوبای دومره ځان کړای. خو لا پتره چې بیٹ په کامیابیږي بیٹ لا بخله کوټ ور کوي. نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې د بیٹ نه الیکشن لړاو کیږي. بل په پاکستان کې سیاستدانان چې کوم دي 1000 نه زیات دي خو لیډر صرف عمران خان دی. دا داوا صحافي سید رسول کړی دا چې نن سبا پاکستان کې سیاستدانان ډیر دي خو لیډر پکې صرف یو عمران خان دی. ځکه باقي سیاستدانان خو د عوامو منځ ته هم نشي ورتلې کوره غول نو عوام یې راګیري. صرف واحد داسې لیډر عمران خان دی چې مال پته راوي ځکه مطلب ز شورم کاغه د عوامو منځ ته هم لړ شي نو هغه له سوکسنوي بلکې عوام باغ سره مینه کوي. باقي چې څومره هم سیاستدانان دي د سکیورټي نه بغیر د عوامو منځ ته نشي تللی. څنګه چې د نون لیگ رهنما سره په جنگ کې شو عوامو منځ ته د اوټ غوستلو د لپاره تلو چې هغه راګر کړی دی او ډیره زیاته بیزتی دغه کړی د وهلې هم دی نور هم دغه ډیره زیاته بیزتی کړی دی جی. عمران خان ته به رهایی کله ملاویږي؟ آیا الیکشن نه مخکې به عمران خان د جیل نه رها شي او کنه عمران خان به الیکشن کې حصہ اغستې شي کنه؟ په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو ځکه د عمران خان د رهایی د لپاره ډیره غټه کاروایی شروع د اسلام آباد های کورټ کې توشاخانه فوجداري کیس کې د عمران خان سزا معتدل کولو د لپاره د عمران خان مطلب د عمران خان سزا چې کومه ده دا کینسل کولو د لپاره د عمران خان درخواست باندې سماعت الیکشن کمیشن ته نوټس جاری کړی دی جی. او د دې آینده سماعت پر راتلونکي هفته کې کیږي جی. کم توشاخانه کیس دی ځکه په توشاخانه کیس کې تاسو د دیات شي چې جج همایون دلاور عمران خان ته سزا ورکړی و چونکه هغه سزا خو بیا مطلب معطل شو خو فیصله برقرار پاتې را. په هغه سزا کې صرف سزا نه و په عمران خان
باندې پابندي هم لګولې و 15 کاله کدرې کاله په عمران خان باندې پابندي و چې تبه الیکشن نه لړاوي نو اوس کچري هغه فیصله ختم نشوه د جج همایون دلاور هغه فیصله ختم نشوه نو بیا عمران خان الیکشن کې هم حصہ نشي اخیسته نو دغه سزا ختمولو د لپاره भरपूर کوششونه روان دي بل راتلونکي هفته کې د باره کې هم سماعت ته چې اسلام آباد های کورټ په دا فیصله ختم کړي کنه بیا روستو پته لګي د عمران خان ټرایل په جیل کې کیږي کنه دا په کولو عدالت کې کیږي په درخواست باندې هم سماعت شو خصوصي عدالت جج ابو الحسنات ذوالقرنین د عمران خان عدالت ته راوستو حواله سره سکیورټي ریپورت هم طلب کړی دی اوس ګورو چې سایفر کیس کې مطلب سایفر کیس حواله سره جج فیصله کوي چې عمران خان به عدالت ته راوړي یا عدالت په جیل کې لګي دا راتلونکي ټایم کې پته لګي چې جج ریپورت طلب کړی د سکیورټي حواله سره چې آیا سکیورټي به عمران خان عدالت ته راولي کنه دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام